बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو صوابینه ډیره زیاته افسوسناک او ناشنا غونډه واقعه مخه ته چوي دا پلار ظالم خپل پیغله لور په غیرت په نوم باندې قتل کړ ولې قتل کړ واجه سبا څه ګناه کړی و دوستانو دې باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کته تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ډالې نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاو شي دوستانو د واقعیا د ثوابه ده چې یو پلار ظالم را پاسېدل دی او خپل سکال لور ډېر دیاته به درد سره وجلی ده ځکه وجلی ده چې خلکو ورپسې پروپاګاندا جوړې کړي وي پیغورې وته جوړ کړي او چې تا لور چې دا هغه غلط کارونه کوي تا لور یونیورسيټي ته نه ځي یونیورسيټي په بهانه باندې زی او خلکو سره ملاويږي دوستانو د پلار باندې دا خبره ډېره زیاته پته ولګیدل دینه مکه ها 400 دی کی او پلار پیغور د پواجه باندې خپل سکا شپږو کالو لور ډیر زیات به درته څخه قتل کړي وا خو مونږ هغه نه سبق حاصل نکړو مونږ د معاشره پیغور پسې ګرځي چې چا پسې پیغور شي نو هغه کاسه چې قبر ته نوی رسولې هغه ټیمپري هغه پیغور ځان سره ګرځي هغه ورپسې پیغور ګرځي چې تا نه دا غلطي شوې ده خو دوستانو د پیغور کې اصلیت څومره و هغه پیغور کې څومره اصلیت و دی پیغور کې څومره اصلیت و دا پیغور صرف شیطانانو جوړ کړي دی جنې چې کله پوسټ مارټم وشول نو پته دا ولې کېدل دا خو بالکل پاک دام نه و دی کې خو دغه اډو چې ته ژوندۍ کې غلط کار نه وکړي پلارې په سرو سترګو وجړل چې زه ولې خلکو په خبرو کې راغلم ولې د خلکو خبرې ومنل دوستانو هغه یو پیغام هم مونږ ته راکړو چې خدا را چې کله پرې وي خبرې تصدیق منوي کوي دوستانو مونږ د معاشره چې دا د کې یو پلار د ګوره کوي نه غیرت دا نه ګوره کوي چې لور ته ویر چې ور لور نه تاسو کې چې تا د غلط کار کړی دی یا نه دی کړی هغه ځان سره فیصله کړی د خپل لوري مړه کړی دا اوس په سرو سترګو باندې جاړي خو هغه معاشري هغه ملت هغه کلی په سیاست باندې څه فرق نه دی پرې وتلی چې چا ورپسې پیغور تړلی و چې کله دوی په سیاست باندې فرق پرې وځي نو کیدای شي دا معاشره چې دا چې دا ښېګړې طرف ته روانه شي فلحال خدا خلکو د کورونه تباکوالو طرف ته روانه ده دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے څرګند ضرور وکړئ والسلام